ابن سینا سکول ته د ابن سینا سکول دوره کوو. ګورو یې چې آیا په ابن سینا سکول کې واقعي سکول دی که نه دی. 25 کوم چپټر وایز چې د ساينس لیب یوز کو پراپرلی یوز کیږي. سکلیټن د هیومن باډي په د انسان د بدن پرس سکلیټنز مو سره دی. د ابن سینا لټل ایجل های سکول ګراوند دی. په دې ګراوند کې ته ګورې کشمیان بازۍ کې غټ ګراوند دی. اول کلاس چې وینې در 5 کلاس راځي هغه د بنیادي کشنی ویډیو ورته لګو چې د دې سر په خلاصېږي. د 6 سبجکټ هغه ویډیو ورته لګو چې د دې کورس مطابق هر بلډینګ کې جلا د دې خپل شمسیانو پلیټونه پراته دي. لایبرري پیریډ اخیستل کېږي. هو خپل پیریډان سته. هفتوار پیریډ یې په هفته کې څو یوې دوی په هفته کې یو پیریډ. تر اوسه پورې څو کتابونه ویلي؟ تر اوسه تقریبا 10 کتاب مو ویلي. زه د پسټو سپدای سکول کې ما د پسټو زه د لایبرري اټینډ کوم. فزیکس کیمستري بیولوژي د دې د مزید ریسرچ لپاره لایبرري لازمي بولي که نه بولي؟ ډېره ضروري بولم. څومره سکالرشپس ته کار ورکوي سټوډنټ؟ دې تر اوسه پورې معاشرې ته کم غټ اپارات کړي دي؟ د سل څخه پورت یو سلس یو سلشل کسان دلته د موږ سره د فیمیل سره د فیمیل سره د جنوري او د فروری تنخواه موږ ودی ته ورکوو. په 1998 کې بیا ابن سینا سکول رجسټر چې د استاد معیار یې څونه لوړي که نه دغونې به بیا د دا ادارې معیار چې دی هغه به دغونې لوړي. Most welcome to Ibn Sina's Little Angels Higher Secondary School Pashin. موږ راغلي یو ابن سینا سکول ته د ابن سینا سکول دوره کوو. ګورو یې چې آیا په ابن سینا سکول کې واقعي سکول دی که نه دی. راځئ اول ګورو نن کلاسونه ګورو چې آیا په ابن سینا سکول کې هغه رقم کلاسونه شته لکه څنګه چې ما په ویډیو کې دا خبره کړې وه. سلام کلاس 10 ماشا 10 که 9 10 9 کمره 10 A تقریبا څو تعداد دی دا؟ What is the state of your class? 25 موږ راغلي یو د ابن سینا سکول ساينس لیب نه. ساينس لیب به ګورو چې واقعي په ساينس لیب یو سامان شته یو شی شته که نه شته. د دې باقاعده لیب اټنډنټ شته که نه شته؟ السلام علیکم. زما نوم چې دی پیرزاده نجیب الله دی. زه دلته ایز لیب اټنډنټ کار کوم. ایز کیمستري ټیچر کار کوم. د لیب چې کوم ټوټل کار دی هغه زما په ذمه دی. زه دلته زما چې کوم کار دی زه ایز لیب اټنډنټ کار کوم او کلاسز هم د کیمستري اټنډوم. اصل نجیب صاحب سوال دا دی چې عموما دا رقم به زموږ په سیمه کې چې ساينس لیب د کال په اخر کې استعمالیږي. آیا د ابن سینا سکول چې دا کوم ساينس لیب دی دا د کال په اخر کې استعمالیږي که د چپټر وایز استعمالیږي؟ بالکل موږ چپټر وایز چې د ساينس لیب یوز کو پراپرلی یوز کیږي. کلاسز راځي هفته روز مطلب په هفته کې خامخا یو کلاس راځي. کاغه کلاس 10 د خاصي که کلاس 8 د خاصي به طور لیب اټنډنټ کړه ته استعمالوي که چې نور داسې فزیکس بیولوژي والا هم شته؟ ګرده یوز کوي سر هم فزیکس والا هم بایو والا هم کیمستري والا چې کوم ټیچر راځي هغه ټوټل چیز کوي یوز کوي. اصل بالکل د سامان څه وینم دا کوم سامان پروت دی آیا دا سامان هر کال اخیستل کیږي که خالی بس 15 کاله بعد بیا یو شی واخیستل؟ نه سر چې کوم وخت موږ ضرورت سو مطلب که په کال کې که په میاشت کې د مشترک کې د سکول طرف هغه سامان موږ لرازي ان شاء الله. د میتھمیټکس هم زموږ سره ډېر دلته اکوپمنټ پراته دي هغه دلته موږ استعمالوو. ټیچران چې کوم دي خپل سټوډنټس ایکسپریمنټس او اپریټرز دا ګر د شام پراته دي شاوخوا هغه موږ نن اوس تاسو کومه تجربه ده؟ نن زموږ سره سکلیټن دی. دغه چې کوم دی سکلیټن د هیومن باډي د انسان د بدن پرس سکلیټن زموږ سره دی چې په دا کې زموږ سره څو دانې هډوکي دي او څو دانې دي چیرې موجوده دي. دا ګر د زموږ سره دی پر بورډ باندې الریډي موږ دلته پیسټ کړي دي هلته مې ورته لیکلي دي. قذافي صاحب د یوټیوب زمانه ده د ټکنالوژي زمانه ده سټوډنټ ته دې دا وایاست چې پر دې باندې د مزید سټډي لپاره یوټیوب وګورئ بل داسې ویب سایټس وګورئ؟ بالکل اول د وخت زموږ سره ویډیو شته باقاعده زموږ کمپیوټر لیب دی ډېر فعاله دی. هغه کې زموږ سره پروجیکټر پراته دي باقاعده واري ویډیو موږ په خپل راوړو سټوډنټس له هغو ته ورلګو. د دې مطابق فار ایگزامپل نن سکلیټن ایکسپریمنټ دی د دې مخکې واري موږ دوی ته پر کتاب ویلي دي په کلاس کې موږ ته ویلي دي پر بورډ مې پیسټ کړي دي بیا د نوټس پر لیکلي دي بیا د هغه بعد په ویډیو کې موږ دا وښکاره کړي دي. د ویډیو بعد دلته چې کوم لیبارټري ده په دا لیبارټري کې موږ دي. الرحمن الرحیم. Our topic is human skeleton. The human skeleton are divided into two divisions. First division, axial skeleton. It consists of 3 parts. Sir, when the backbone is not in a human body, can human live without backbone? It is impossible to stand our structure the same in straight position. ابن سینا لټل ایجل های سکول ګراوند دی. په دې ګراوند کې ته ګورې کشمیان بازۍ کې غټ ګراوند دی باقاعده سرسبز دی او ته وګورئ صبر درخت هم شته. صبر په سات
او غټ درخت هم شته ګلان هم شته ګراوند استعمالیږي که نه استعمالیږي محمد نبی صاحب ستا ډېر مننه ډېر تشکر مننه بالکل دا استعمالیږي په هفته کې چې دی هر کلاس ته یو پیریډ دی پیریډ وایي چې دی راځي او چې کله دی په کلاس کې بور شي د سبجیکټ څخه بور شي نو بیا ټیچر چې دی هغه یې راولي دلې د 10 منټ دپاره 15 منټ دپاره د پیریډ دپاره بیا چې دی دا ګراوند استعمالوي په دې ګراوند کې موږ مقابلې کوو په دې ګراوند کې چې غټ ایونټس راشي موږ هغه منعقد کوو دا ګراوند چې دی بالکل د کوچنیانو دپاره دی او سار ټایم په دې کې موږ اسمبلی سیشن چې دی هغه اوپن ایریا کې دلته اسمبلی سیشن اخو د کټ سیکشن دپاره او د کم های سیکشن چې دی هغه بالا د هغو اسمبلی کېږي نو دلته چې دی دا ګراوند بل دا دی دا ګراوند چې کوم دی د مختلفو اکټیویټیانو دپاره هم استعمالیږي دا صرف د پرایمري سیکشن دپاره دی که هایي دا ویډیو لګه راځي دپاره دی د ګور دپاره دی دلته موږ د فوټبال ټورنمنټ چې د کرکټ ټرایلز یا د کرکټ دغه هغه موږ په دې ته څه وایې په یو سکول کې ګراوند لازمي دی که نه دی ډېر لازمي دی بغیر ګراونډه خو سکول بغیر څنګه بولي ګراوند تصور چې دی هغه وجه څه ده وجه څه ده وجه دې ده چې کوچنیان کله هلته په کلاس کې انسایډ دوی بور شي نو د بور دپاره د بورینګ دپاره دا اکټیویټي بیا ضروري ده چې اټماسفیر یې ور بدل کړي چې کله د دې اټماسفیر بدل شو ماحول یې بدل شو دوی خوشحاله شي ریفریش شي برته چې دوی په زیات او د ګراوند د حفاظت لپاره به یو کس یې دا ګراوند حفاظت یې په چا کوي د ګراوند حفاظت چې دی د دې خپل مالی دی هغه مالی چې دی سیکنډ ټایم چې دی هغه راځي هغه په دې کې ګلان د کوي د دې روزنه چې دی هغه مالی کوي اوبه هر څه ورکوه بالکل نیاز محمد صاحب دی هغه کوي دا برما ده بالکل د برمې لپاره ته لاینونه ورکړي دي کوم نه دي ورکړي لاینونه بالکل هر یوه ته ورکول شوي دي دا پایپونه چې دي دا وینه بچاو شوي دي یو دا پایپ دی یو هغه غټ پایپ دی هغه کارنر کې چې دی پایپونه دي دلته فواره سیستم دی فواره سیستم چې دی هغه بیا سیکنډ ټایم دی سٹارټ کې نو چونکې دلته کوچنیان دي اوس یې زه نسم سټارټولی فواره سیستم باندې اوبه چې دی هغه اندازه واخله دا ګراوند به کم از کم څه زه ورته وګورم تقریبا پر یو 20,000 فوټه په 10,000 فوټه ولاړ بالکل دی دغه رقم نه په دې کې چې کیلونه بل څه کېږي فوټبال کېږي والیبال کېږي فوټبال په دې کې موږ کوو والیبال په دې کې موږ کوو د کرکټ ټرایل چې دی هغه موږ په دې کې کوو په دې کې چې دی د منډې بازي چې دا هغه موږ کوو رسکاشي کې کوو په وخت ضرورت چې نو دا پیریډان چې دی دا بلې اخیستل کېږي هغه چې دی هغه پرایمري سیکشن دی کټ سیکشن دی هغه زموږ کټ سیکشن دا ټیم راغلی د ابن سینا سکول کمپیوټر لیب نه کمپیوټر لیب کې ستا چې سوچونه ما وکتل ټي وي نه په دې کې یو پروجیکټر هم ستا او دغه رقم سټوډنټ ناست دي باقاعده کمپیوټران پراته دي لیب اټینډنټ چې کوم دی د کمپیوټر څوک چلوي کمپیوټر روم چې څوک چلوي د هغه سره خبره کوو دا ټیم سره ولاړ دی نقیب صاحب چې کوم دی هغه د کمپیوټر استاد دی کمپیوټران پوای نقیب صاحب کا دا راته ہے بطور یو لیب اټینډنټ تا په دې کمپیوټر لیب کې کوم کار ستاسو کوم ځمېداري ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم نبی صاحب اول ستا کور ودان چې ترالی ابن سینا سکول ته ورته ویډیوز جوړوي نو زما چې دی پیریډ په کمپیوټر روم کې دی اول ور چې کوم نم لسم کې فزیکس بایولوژي کیمستري ورته ووایي بیا هغه کاندلې مال راواست بیا زه په پروجیکټر باندې هغه ویډیو ورته ولګوم ورته ایکسپلین د ساينس متعلق کوم ویډیوز دي چې کوم چپټر ورته ووایي کوم شی ورته ووایي هغه دلې راشي هغه ډیټا موږ ټول په کمپیوټر کې ایښته ده بیا موږ دې ته ښکاره کړو د هغه سره 6 7 8 دا درو کلاسو کې دا کال کمپیوټر یې د خپل بوکس دی نو ارته ټیچران چې کله بوکس ورته وایي بیا راځي نو لاست انې موږ د کروم بوکس ورته یېشته دي کروم بوکس دا شي دي نو بیا موږ دا ورځ د کود لې پریکټیکل ارته تیوري په کتاب کې وایي ورته بعد بیا موږ د کمپیوټر کې د تیوري شامل شي شاګه کې ورډز دي دا رقم شامل موږ ورځ د کود دا ګرځي څه کوي او دا ګرځي موږ ورځ د بل دغه پروجیکټر مار څه ته وایي دا رقم څه چې هغه د کمپیوټر کلاسونو کې نه څنګه خپلای بالکل دا ستا چې د اول کلاس چې وینې در 5 کلاس راځي هغه د بنیادی کښنی ویډیو ورته لګو چې د دې سر په خلاصېږي د 6 سبجیکټ هغه ویډیو ورته لګو چې د دې کورس مطابق هغه د ساينس په باره کې دی د کمپیوټر په باره کې دی او د دې کورس مطابق دا د سکول شمسي ده بالکل دا د سکول شمسي ده شاید سکول کې یو شمسي لګي د ګرد سکول لپاره د یو شمسي ده په هر بلډینګ کې جلا د دې خپل شمسيانو پلیټونه پراته دي شه او یو بلډینګ دا دی په دې باندې موږ برما مې سٹارټو د بلډینګ ته بجلی ورکو یو شمسي چې دا پر د افیس پر سر باندې پراته د سیستم بل چې دوی پر دغه باندې پراته ده یو په کټ سیکشن کې چې دی هغه پراته زه دلته په ابن سینا سکول کې به طور لایبرری انچارج یم لایبرریان او لایبرری انچارج لایبرری کې عموما دوه قسمه کار کیږي یو چې کوم دی هغه لایبرری پیریډان اخیستل کیږي او بل چې کوم دی پروجیکټ ورک کیږي په دې کې کم کارونه کیږي
په دې لایبرري کې چې د سټوډنټس مطلب د کلاس 5 څخه لیکر د 10 پورې یو په هر حواله سره د سټوډنټ لپاره کم کتابونه چې دي هغه مهیا دي په هر حواله سره چې هغه د بایو د حواله سره د کیمستري د حواله سره کتابونه موجود دي او په دغه لایبرري کې تقریبا 10,000 کتابونه موجود دي او کلاس 1 څخه در 5 پورې مختلف کوچني ستوریان دي کوچنیان لپاره او دلته په دغه لایبرري کې کوم چې یعنی بوک کلب دی هغه د کیزي او بطور دلته چې کوم پیریډیان دي هغه پیریډان لایبرري پیریډ اخیستل کیږي او خپل پیریډان استه هفتوار پیریډ په هفته کې څو یو دوی په هفته کې یو پیریډ یو پیریډ د لایبرري دی بل د پروجیکټ ورک کې الکوان د ریسرچ بیس ورک کول کیږي چې د توای چې وایراس چې یو ټیچر ته وایي چې اوس خپل سبق وایي سبق چې وایي دا سبق اوس ولاړ څه پر دې باندې مزید ریسرچ وکړي بالکل کول کیږي کوم پروجیکټ کلاسونه چې د پروجیکټ پیریډ ټیچر ته ورول سوی هغه ټاپک ورکي بیا د سټوډنټ سوی ټاپک ورکي هغه د کتاب چې کوم راغه باندې کار کوي او ټاپک باندې نو بیا د تراس کتاب راواخلي هغه کتابونه ستا کنه بالکل ریسرچ بیس کتابونه ستا کیمستري بیولوژي فزیکس اسلامیات هر شي هر حواله سره کتاب ستا میگزین څو راځي میگزین چې دی محسن اسلام پول چې دی هغه د میاشت 15 دانې تقریبا هر میاشت راځي دا پول سره دا پول سره دی محسن اسلام دی دا محسن اسلام دا 15 دانې راځي سټوډنټ چې سپیلري په سالو به ډیر او راخصل کیږي دلته شفقي سټوډنټ هر میاشت کوم پول سالي چې یا وزن دي زیاده غسي پښتنه کوي لرو څو کتابونه شو کیږي تقریبا 180 150 کتابونه شو کیږي بقدر رجستر دی بقدر رجستر په تاریخ رجستر دی کتابونه هر کال اخصل کیږي کله اخصل کیږي هر کال تقریبا کتابونه اخصل کیږي عنایت صاحب د کله چې بار لاړ شي عنایت صاحب راوړي کتابونه د لایبرري لپاره او د لیت چې کله کتابي میله چې کله ولګي په هغه کې کتابونه اخصل کیږي د لایبرري لپاره د کتاب د انعام په ولا سره چې کله 13 کال چې کوم موست یعنی ډیر کتابو وینکو والا سټوډنټس یعنی ډیر موست ریډر یا ټاپ ریډر هغه ته انعامات ملاوسلو کتاب به توري کتاب انعام ورته ملاوسو چې هغه کوړه د لایبرري جوړ کړي د یو سټوډنټ لپاره یا د لایبرري د سټوډنټ یا د سکول لپاره لایبرري لازمي بوله کنه بوله لایبرري اهم شی اهم جز دی یعنی په یو سکول کې چې لایبرري موجود دی هغه سټوډنټس دا رقم دی چې هغه دی بیا د لایبرري سره د سکول کار ډیر په اسانه طریقه بیا د لایبرري سره حاصل کیږي هغه کوي شي کې دی په یو ټاپک په ساوي د لایبرري په کتابو په مدد سره دی کار دی ځان ته اسانه کولای شي نن د چی دی زمانو عبدالرحمن کوم کلاس دی کلاس 9 ته کلاس 9 دی کچيري د زړه خبره وکي په هفته کې څو ورځې راځي هفته کې لایبرري تقریبا یو ورځ دوه ورځې خامخا راځي ابا دي په لایبرري کې دوه قسم دي یو د عام کتابونو ته وایي دا رقم لکه ریډینګ چې وسته کوي یو د ریسرچ بیس ورک دی په دې کې کم کار ته کوي دې کې اکثر عام کتابونه ډیر وایي چې کله یو پروجیکټ یو شی راکول چې بیا موږ د نور ضروري کتابونه نه د پروجیکټ سمرا چې مطلب په کلاس کې سبق درته وي پرغه باندې مزید ریسرچ کوي کوي بل څه و مزید ریسرچ پرکو بیا موږ راس لایبرري له او شش کتابونه راوخ به ریسرچ پرکو هغه ټاپک باندې شی ګوري و شاته په تر اوسه څو کتابونه ویل تر اوسه تقریبا لاشر کتاب ویل دي میگزین رسالې شی ګوري و رساله ګور محمد سجاد په دې سکول کې په کلاس 10 کې کلاس 10 کې مو د څه وخت ریډینګ کوي زه د پستوس په دای سکول کې مو پستوس د لایبرري اټینډ کوم روزانه کتابونه وړي و دلې په هفته کې څو پیریډ کېږي د لایبرري د چې په کوم ورځ چې چیرته نه په هغه ورځ موږ راځو کنه غي خامخا د درې پیریډ خامخا په هفته کې یو دوه پیریډ کېږي تر اوسه څو کتابونه کتل ټوټل خو سره انټرېسټینګ په فزیک کیمستري او بایولوژي دا کې درمه محسن اسلام دا پول سټوریان دا ګر ګوري ډیر وړي دي په یو سکول کې لایبرري لازمي بوله کنه بوله ډیر ضروري بوله وین د سټوډنټ په لایف په کیریئر کې ډیر اهم کردار ادا کوي ورمنه دا فیوچر او د کوم مسلې مسله ګرځو ختمي لایبرري په ذریعہ فزیکس کیمستري بیولوژي د دې مزید ریسرچ لپاره لایبرري لازمي بوله کنه بوله ډیر ضروري بوله نه فزیکس لیب خو لازمي دی آیا په دې کې کوم دی لایبرري لازمي ده کنه ډیر ضروري دی ویل ګوره چې دا څه پرابلم دي چې هغه په لایبرري د ګوره کوي لایبرري دغه په ذریعہ نه سوال کیږي د کتاب په ذریعہ لیکن مل تراس لایبرري ته مش سره ټیچران را سره مناصر پر اخلاصي چې کوم کتابونه ډیر شپ انټرېسټینګ او شاسته میتود سره ریسرچ کولای شي ډیر شه ریسرچ مطلب ریسرچ دا دی چې ټاپک په لاس درک چې په دې باندې کتابونه وګوره لیک پر وکړای او ټاپک سره کوي پر بایولوژي کې دي کیمستري کې دي فزیکس کې دي په دې کې مختلف کتابونه به ګوري او په لایبرري دا تاج کوم اوټ اف کورس سټډیم کې او ریسرچ بیس ورکم دواړه کوي اوټ اف کورس سټډي څه پیدا درکړي ډیر پیدا کړي سر
د سکول کتابونه هم ډېر انټرسټینګ دي هغه هم ډېر ښه دي د فیوچر لپاره لیکن سات سات چې کوم لایبرري دی آوټ اف کورس چې کوم بوکس هغه د سیلف کانفیډنس او د سیلف سټډي لپاره ډېر اهم کردار په ژوند کې ادا کوي لازمي دي چې په طالب علم کې هغه که چیرې یو سړی د لسم وکړي میټرک یې وکړي دغه بعد کې بیا د کتابونو شروع کړي هغه ښه دي که اوس بس سر چې بیس جوړ کړي د هغه ټایم نو به دته ډېر ښه وي بیس بل په کور کې دغسې څوک په سټډي مخته کړي دي کور ته سر زما کوچني بایګان خویندې مې دي هغه هم دا ترنګ سټډي زه په کومه ماښام چې هم سبق پراخم په وایم یې دا ترنګ وره دا ستی په فیوچر کې هم کردار ادا کړي دا سبق ستی لپاره ډېر ضروري دی او سات سات ما دا هم ورته ویل چې د لایبرري څخه خامخا بوک اخلي په سکول کې یو لیکچر هال لازمي دی جی بالکل دا پر لیکچر هال باندې ډېر جوړ دی په کار نه دی چې د دې لیکچر هال جوړ کړي ورته نېشنل سکول کې لیکچر هال نه معلومیږي بالکل ان شاء الله دا ډېر غټ دی دا چې دی ګسر زموږ په پروګرام کې هم شته ان شاء الله چې د دې سبا موږ لیکچر هال جوړو چې هغه بیا د باران په ټیم کې یا د ګرمۍ په ټیم کې موږ هغه څه استفاده وکړو دا ګلان چې دی دا زموږ سټینډونه دي لکه هلته چې مخته پراته دي نو دا چې دی د سپرلی چې راشي بیا دا ګلان موږ باسو دا ګلان به ته 11 ورځې بعد د باندې ان شاء الله ولازیز وینې نو په ژمي کې چې دی چونکې یخ نو په یخ کې چې دی موږ دلته میپوزه کوو نو دا دغه چې دی هغه مې ورته لګولی دی دا فریم دا شیان مې ورته لګولی دي دا چې دی هلته د کلاسو تر مخې ږدي دا بالکل دا د کلاسو تر مخې ږدي هغه مطلب ډېر ښه خوند کوي ښه نظاره یې ډېر ښه نظاره حیثیت یو پرنسپل تی څومره سکالرشپس په کال ورکوي نو سټوډنټ بسم الله الرحمن الرحیم محمد نبی صاحب ستا کور ودان چې تی رالاست او موږ ته رالاست په وخت مې راله راکړي دا ته راځي سکالرشپ موږ وډېرو کوچنیانو ته ورکړي دي او باقاعده مې اناونس کړي دي چې دا بچیان به په دا کلاسو کې د دوی به سکالرشپس وي او موږ د کاله څه دا د تر دی چې پر میډیا باندې موږ تر ننه پورې نه ده ښکاره کړې موږ غواړو چې دا خاطه زموږ د الله پاک سره خلاصه وي او چې څومره بچیان دلته فایده اخلي موږ نه غواړو چې د هغه ښکاره کړو و معاشرې ته ورښکاره کړو یا پر میډیا باندې موږ چاته ورښکاره کړو نو د موږ سره الحمدلله د کاله څخه ډېر سکالرشپس وي هغه په قسم طریقو باندې وي د فیس په مد کې هم وي د کتابو د دا په مد کې هم وي په دې مد کې هم شته چې زموږ ایون کوچنیان په فرست اییر په سیکنډ اییر کې وي و هغو ته موږ سکالرشپ ورکوي که زه یو تا ته در وښایم د تعمیر نو سکول فیس هم موږ د دا ادارې څخه جمع کړی موږ افرز ورکړي دي او هغه کینډیډیټس موږ نه دي ښکاره کړي بل دا د جولا صاحب د دې ابن سینا سکول د 1998 جوړ شوی دی تر نن ساعت پورې دې تر اوسه پورې معاشرې ته کم غټ افراد ورکړي دا د ښه پوښتنه وکړه د دې سکول الحمدلله تعداد یې بیخي ډېر زیات اول وار زما په یاد کېږي په چې کوم زموږ کوچنیانو 14 په لسم په 14 کې اول کوچني چې کوم سکور کړی وو په میټرک کې هغه 1414 نمبرونه اخیستي نو هغه کسان دا ټیم دا 14 کسان په بار ملکو کې هم ناست دي په آرمي کې هم دي په میډیکل کالجز کې هم دي هغه په بیوروکراسي کې هم شته ایون په دغه کې جج هم پکښې دی او سینیر وکلا هم په دغه کې شته هغه 14 الکوان د هغه بعد که بیا موږ راسو د تر ډېر الکوان دي چې هغه د دنیا په مختلفو فیلډز کې تللي او هر کال الحمدلله د دې واره هم د دې ادارې څخه تقریبا 6 کوچنیان تللي دي چې هغه د ام بي بي اس لپاره سیټ اخیستی او د تر کوچنیان هم تللي دي چې هغه په آرمي کې هم تللي دي افیسرز ته هم تللي دي لیکچررز هم شته زموږ سره 50 ټیچرز نه دي زموږ سره الحمدلله په دا اداره کې د 100 څخه پورت 110 کسان دلته د موږ سره د فیمیل سره بیا د تر دې موږ کار سره تقسیم کړی د پی سی 1 پی سی 2 کلاس 1 کلاس 2 دا موږ یو هډ ټیچر ورته یې دي کوارډینیټر وی ورته چې هغه د دوی د کلاسو ذمہواري بیا د کلاس 3 سره تر 5th پورې وي د 5th سره د 6th سره تر 8th پورې وي د 8th د 9th 10th لپاره بیا خپل جلا وي نو د تر موږ کار سره تقسیم کړی پر هر یو باندې یو کوارډینیټر ناست پر هر سیکشن باندې خپل یو کوارډینیټر په ځین چې کې اکثریت سکولونه دا رقم دي
د میاشتې چې کوم د ټیچر د 3 میاشتو تنخواه ده یا نه ورکوي یا یې نیمه ورکوي ستاسې څرنګه پالیسي ده؟ زموږ الحمدلله د شروع څخه دا پالیسي ده چې کوم وخت دا سکول موږ خلاص کړی دی یا جوړ سوی دی د جنوري او د فروری تنخواه موږ ودی ته ورکوو د اول دسمبر خو پیسې ورکوي بالکل د دسمبر سره یعنی په کال کې 12 میاشتې دي د 12 میاشتو موږ تنخواه چې ده و ټیچرز ورکوو په کورونا کې ډېر سخت حالات و کرایسیس و ادارې په کرایسیس کې وې په هغه حالاتو کې هم موږ خپلې تنخواهې و ټولو ټیچرز ته ورکړي د یوه ټیچر څخه هم موږ تنخواه نه ده ګرځولی چې ټیچر خوشحاله وي نو به بچیان خوشحاله وي چې بچیان خوشحاله وي ټیچر خوشحاله وي نو به اداره بیا پر مخ باندې تګ کوي بیا به د هغه څخه ښه ریزلټ راوځي دسمبر کې چې جواب سي هغه ته خو به دسمبر تنخواه ورکړي بیا نسته هغه د تراوي یو کال چې تر اخره پورې ورسیږي د کال اخره میاشته چې ده هغه دسمبر دی نو بیا چې کوم موږ نوي اپوینټمنټس کوو هغه نو بیا د جنوري څخه موږ هایر کوو او د زموږ د دوی په مابین کې دا اګریمنټ وي چې د جنوري څخه ونسې تر دسمبره پورې به موږ دوی سره پابند وي چونکې سیشن آف سي نوی سیشن شروع سي نوی سیشن دپاره بیا جلا خپل لایحه د ابن سینا لیټل هایر سیکنډري سکول په باره کې څه معلومات مشترک کړي د ابن سینا سکول څخه جوړ شوی کله دی دا سکول آغاز و تیوریټیکلی د دې آغاز د 1992 څخه شوی پریکټیکلی بیا څه وخت پریکټیکل چې دی پریکټیکلی چې بیا دا رجسټر شو دا په 1998 کې بیا ابن سینا سکول رجسټر شو دغه اوس چې کوم دغه اوس په کوم بلډینګ کې موږ ناست یو دا بلډینګ که ستا په یاد دی دا لیټل انجلز های سکول لیټل انجلز های سکول نو د دې بعد چې بیا د ابن سینا موږ د بابو مولوی د پاسه ورالو که نه هلته زموږ لینګویج سینټر نو د دې بعد بیا دغه اداره چې ده هغه ته موږ ابن سینا لیټل انجلز های سکول په شنو یعنی د ابن سینا لیټل انجلز های سکول او اوس ماشاءالله دا هایر سیکنډري سکول دی هایر سیکنډري سکول دی هایر سیکنډري معنا دا ده چې د دې څخه تر 12مه پورې شیان چې د هغه تعلیم حاصله ورسي سکول بنیادی طور ولاړ پر استاد بالکل ستا په دې سکول کې ته د استادانو د هایر کولو لپاره کومې کوالټیز ته شته یو خو دا دی چې دا خبره سل په سله صحیح دی چې یو سکول هم د هغه معیار د هغه د استاد تر معیار بهتر نشي کېدلی چې د استاد معیار یې څونه لوړ وي که نه د هغونې به بیا د دا ادارې معیار چې دی هغه به د هغونې لوړ نو د سکول د ادارې یو بنیاد چې دی هغه بنیاد یې په استاد ولاړ دی او موږ کوشش کوو د مختلف لیول استادان چې موږ اخو د هغه لیول څه ضروریات دي د هغه مطابق موږ د هغه استادان اخو مثال دا دی که اوس د میت یو ټیچر زما په کار دی د 10م جماعت لپاره زه یې واره دا ګورم چې هغه سړی به بالکل کوالیفاید وي په هغه فیلډ کې به کوالیفاید وي او دویم دا دی چې دی به ودې ته تیار وي چې دی د کوچنیانو سره کار کول چې دی کول غواړي دی به هغه پیشن لري د شعبې دپاره به د ده په ذهن کې هغه پیشن وي که نه هغه محبت به وي چې دی دلته موږ سره کار وکړي نو موږ دا رنګه د هر لیول دپاره د هغه لیول دپاره چې کوم ریکوایرډ ضروریات وي د ټیچر په حواله سره موږ د هغو په نقطه نظر سره خپل استادان دلته پوه کوو